په یو کلی کې یو بزنسمن اوسېدو چې دغه بزنسمن ډیر زیات مالدار او دغه کلی کې ټول نه ښایسته کور هم د دوه خو هغه پسې مشهوره دا وه چې دی چا سره مدد نه کوي، دی د غریبانو مرسته نه کوي، دله خو الله پاک ډیر زیات دولت ورکړی خو دی وایي چا سره مدد نه کوي، د غریبانو سره هیڅ قسم تعلق هم نه ساتي. خو په دغه کلي کې یو درې دوکاندارانو چې به غریبانو له مفته سودا ورکوله. یو د کاریاني دوکانو چې دا کاریاني دوکان به هر ورځ څه کورونه ټاکلي چې هغه کورونه له به هغه فری سودا ورکوله. یو پکې د کساب دوکانو چې هغه هم د غریبانو کورونه خلک سلټ کړي چې له به فری غوښه ورکوله. یو د پیو دوکانو چې هغه پیو دوکان به هغه خلکو له پی ورکول چې کوم له به مطلب غریبانان به یا به داسې ماشومانو چې د هغې میندې به مړې وي هغوی له به د پیو ضرورتونو په دغه کلي کې به هغه خلکو له فری پی ورکول. دا درې دوکاندارانو چې دوی په سخاوت باندې په دغه کلي کې ډېر زیات مشهور ور کم چې دا بزنسمنو دی په شومتیا په کنجوستیا باندې د کلي کې ډېر زیات مشهور جي. ټایم تېرېدو څه موده پس دغه غټ بزنسمن چې کوم دی وفات شوی دی جي. د په جنازه کې چا هم شرکت نه دی کړی، خلک ترې خفه وو چې دی د غریبانو مرسته نه کوي. د هغې په وجه باندې ډېر کم خلک چې کوم دی د جنازې له هم تللي وو جي. ورځ تېره شوه چې کله دی وفات شو، دی ښخ کړی شو، په سبا باندې چې دغه درې دوکانونو ته غریبانان خلک ورغل، د کاریاني دوکان ته چې غریبانان خلک ورغل چا به چې روزانه فری سودا وړه، نو کاریاني دوکان والا انکاري شوی دی چې زه تاسو له فری سودا نه درکوم. پیو والا چې ورغلی پیو والا م ولا انکاري شوی دی چې زه تاسو له بس فری پی نور نشم درکولی. او کساب له چې ورغلی دی نو کساب والا هم هغه کم کسټمر چې د کسابو کم غریبانان خلک چې فری غوښه به ورکوله نو هغوی له هم کساب انکاري شوی دی چې بس د ستاسو چې کومه کوټه وه هغه ختمه شوې ده او نوره فری غوښه تاسو له زه نه درکوم. چې د وجې تپوس ترې وکړلی شو نو یو ډېره عجیبه وجه یې ورله وښوله. وجه ورله دا وښوله چې تاسو له به کله مونږ فری سودا درکوله درې وړو دوکاندارانو ورله ووي، د غریبانو خلکو له درې وړو دوکاندارانو ووي چې کله به تاسو له مونږ فری سودا درکوله نو دې پیمنټ به مونږ له فلاني بزنسمین کولو فلاني امیر شخص په کولو کوم چې پرون وفات شوی دی. اوس هغه وفات شوی دی که تاسو له مونږ فری سودا درم کو نو مونږ له پیمنټ څوک کوي، مونږ له به مطلب پیسې څوک راکوي. د کلي خلکو چې دا اورېدلي ډېر زیات حیرانه شوي دي، ډېر زیات پریشانه شوي هم دی. وایي چې کوم سړي باره کې مونږ غلط سوچ کولو هغه څومره غټ خدمت د غریبانانو کولو او لږ ټایم نه ډېر ټایم نه کولو. نو دا حال زمونږ دی. زمونږ په خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغه ریاکاري کوي چې کله هم داسې غریب له سودا ورکوي یا غریب له زکات خیرات ورکوي نو یو خو د هغې پکچر وباسي په سوشل میډیا باندې شیر کړي، یو خلکو له هم ښایي چې غوره زه خو ډېر سخیم او دا غریبانان زما در له راغلي دي او دوی له زه خیرات زکات ورکوم. او داسې خلک هم شته دی چې کله خیرات زکات ورکوي نو په خپل کور کې د هم خلک نه خبرېږي او خیرات زکات طریقه هم داره چې په دې خلاص په ورکې چې دا ګس لاس هم درنه خبر نشي. عموم خلک چې کوم یو بعضې ریاکارانې کوو، بعض چې کوم ریاکاري نه کوي نو هغه په پټه باندې چې ورکوي نو د هغه حوالې سره مونږ ډېر غلط سوچ لرو چې دا سړی الله پاک ورکړی دی خدای چا سره مدد نه کوي. او چې کوم خلک مدد کوي نو په سوشل میډیا بیا ټوله ډکه کړي چې فلاني له مې خیرات ورکو، فلاني له مې زکات ورکو، دا مې وکړل دا مې وکړل. نو مونږ خلکو کې هم دا کار شته دی. نو مونږ له هم په کار چې کله هم خیرات زکات ورکو نو چې په پټه ورکو د غریب عزت نه اخلو. لکه دغه درې دوکانداران چې کوم دغه کلي کې دوی به غریب خلکو له سودا ورکوله، پیمنټ په له هر ماښام دغه بزنسمن کولو څه کورونه ټاکلي چې دومره کورونو له به د کاریانې د دوکان سودا ورکوي، دومره کورونو ته به د پیو والا ورکوي، دومره کورونو ته به د غوښې والا ورکوي او پیمنټ په هغه بزنسمن کولو جي. نو په دې ویډیو کې دا یو سبق آموز زموږ دپاره یوه عبرتناکه واقعه وه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.